بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. په لاهور کې یو پرایویټ سکول کې په یو ماشوم کم نوم چې وجیه ویلی شي د هغې باندې تشدد کړی شوی دی. د تشدد وجه دا ویلی شي چې ماشوم والدین چې دی هغه د یو یا یوې نیمې میاشتې د سکول فیس چې دی هغه نه داخل کړی. د دې ماشوم امتحان کېدو دا د ټیچرانو د حال نه بهر ساتلې وه. په هغې ورځ باندې له ولې کلاس ته نه ده پرېښه او د هغې نه پس چې دی بیا په دې باندې د سکول پرنسپل تشدد کړی دی، وښلې ده. د دې والد صاحب کوم نوم چې وقار ویلی شي هغې دا موقف اختیار کړی دی. په خپل درخواست کې کوم درخواست چې اس ایچ او ته د هغې مقامي تحانې لیکلی دی، هغه دا وایي چې کله دا ماشومه کور ته راغله دا خفه وه، جړلې. نو زه او زما ښځه موږ لاړو د پرنسپل سره د خبرو دپاره چې څه مسله ده، ماشوم ولې وښل شوي ده، پیپر ته ولې نه ده پرېښودلی شوي. نو هغه والد صاحب دا وایي چې کله موږ لاړو نو پرنسپل صاحب سره چې موږ کله خبره کوله، زما پرنسپل صاحب په ما باندې ګزارونه شروع کړو، په ما هم تشدد شروع کړو، او زما ښځه کومه چې حامله وه په خېټه باندې بچی او په هغې باندې هم تشدد شروع کړو. د هغې د تشدد د وجې زما د ښځې کوم حمل چې و هغه ضایع شو. او هغې دا خبر هم کړې ده چې په دې تشدد کې د هغې سکول بل یو ټیچره چې ده هغه هم شامله وه. ملګرو یوازې دا د لاهور خبره نه ده، دا که زه دا خبر وکړم اوورال د پاکستان کوم پرایویټ سکول چې دی او خاص طور پر زه د کې پی کې او بیا د بونیر خبره به وکړم. په بونیر کې هم که ټوټل نه خو میجارټي یا اکثریت پرایویټ سکولونه دا دي چې د فیس د نه ورکولو د وجې د ماشوم تعلیمي کیریر چې دی هغه افیکټ کي. په مختلفو طریقو باندې ماشومان بهر ته کلاس نه روباسي، کلاس ته نه پرېږدي، یا بهر ته روباسي پنشمنټ ول ورکړي، یا د هغې نه علاوه په دې یخنۍ کې ماشومان روباسي او شوز او بوټان دا تې وباسي او په یخ فرش باندې ودري، دا هغې ته یو قسمه سزا ورکړي. او د هغې نه علاوه دا هم کیږي چې کله اګزام وي، میډ ټرم اګزام یا فاینل ټرم اګزام، نو د ماشومان چې دی د بیا پیپرو ته نه پرېږدي. او زه به تاسو دا خبره دلته هم وکړم چې دا نن سبا په پرایویټ سکولونو کې د میډ ټرم اګزام چې دی دا د فاینل سره یو قسمه اټیچ شانتي. کله چې ستا په میډ ټرم کې صحیح ریزلټ رانه شي نو فاینل ټرم چې دی هغه ستا افیکټ کېږي. نو زمونږ په بونیر کې هم اکثر پرایویټ سکولونه چې دی هغه به ماشومانو باندې هم داسې تشدد کي او د هغې سره سره د فیس د نه ورکولو د وجې هغې تعلیمي کیریر چې دی هغه ډېر زیات افیکټ کېږي او یا د هغې سالانه کم ریزلټ چې دی هغه ډېر زیات افیکټ کېږي. پرایویټ سکولونه چې دی هغه په یو حال باندې هم خپل فیس چې دی بلکې په خپل فیس کې یو روپۍ هم چاته نه کمي. دی په هر طریقه باندې والدین چې دی هغه مجبور کړي د هغې نه فیس واخلي. خو زما د پرایویټ سکولونو د انتظامیې نه دا سوال دی، کم ماشومان چې تاسو ووښئ تاسو هغه منټلي ټارچر کوئ، هغې د فزیکلي ټارچر کوئ، یا د هغې نه علاوه د هغې کم کلاسونه چې د مې شوي دي ټیچر چې ورته په کلاس کې کم کار کړی تاسو دی بهر ساتلی دي، یا هغه پیپر چې هغې دی نه دی ورکړی میډ ټرم یا فاینل ټرم او د هغې پوره ایرلی انول کم ریزلټ چې دی هغه افیکټ شي، د هغې ازاله به څوک کي. والدین دوم زما دا خواسته چې تاسو یوازې ماشومان صرف په پرایویټ سکولونو کې داخلوئ مو چې د نوم دپاره تاسو لاړ شئ هغې داخل کړئ چې دا سکول ښه دی او د دې ماشومان چې هغه قابلان دي نو موږ به خپل ماشومان دلته داخل کړو. تاسو باقاعده ځئ او د سکول د انتظامیې نه تپوس کوئ چې زما ماشوم په پلان کې سبجیکټ کې کمزوري دی، د ټیچر سره میلاو شي، د ټیچر سره مشوره وکړئ ولې کمزوري دی چې تاسو ته پته ولګي. دا صرف داسې نه ده چې ماشوم تاسو فیس داخلوئ په ماشوم باندې احسان وکړو چې ما یو پرایویټ سکول ته داخل کړو. بطور والدین د ټولو دا ذمہداري ده چې هغه د سکول انتظامیې هم تپوس وکړي او د سکول انتظامیې هم دا تپوس پکار دی که ټیک ده تاسو خو د فیس د نه ورکولو د وجې تاسو زموږ ماشومان د سکول نه روباسئ، خو دا فیس خو موږ تاسو له بیا درکړو، خو د ماشومانو چې کوم تعلیمي کیریر چې دی هغه افیکټ شي، انول ریزلټ چې دی هغه افیکټ شي، یا د کلاس ته پاتې نه شي او د کوم کلاسونه دی نه مشي، د هغې به څوک جواب موږ له راکړي. نو زما په خیال دا د پرایویټ سکولونو انتظامیې لپاره هم یو لمحه فکرې ده او زموږ د والدینو لپاره هم لمحه فکرې ده چې د خپلو بچو تپوس وکړي. د یوازې دا نه چې صرف هغې سکول ته ولیږي په هغې باندې احسان وشو او نور چې څه دي هغه پرایویټ سکول انتظامیه چې دی هغه کې. نو په دې ټایم کې د پرایویټ سکول انتظامیې هم دا تپوس پکار دی چې تاسو د ماشومانو سره چې کوم ظلم او زیاتې کوئ د هغې ذمهوار به څوک یې. د الله په امان.